خو بعضې کسان وایي یاره زه توبه وباسم خو ګناه نه منع کېدی نشم. نو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه یو لوی ولی الله تیر شوی دی. هغوی ته یو نوجوان راغی وی حضرت زه د الله عذاب نه ډېر یریږم خو ګناه نشم پرېښودلی، څه داسې طریقه راته وښیه چې ګناه هم کوم او د الله تبارک وتعالی عذاب نه هم بچ شم. نو که ما غوندې ملا ورته ویل مې ورک شه ته دې ګناهونه کوې د الله تبارک وتعالی عذاب نه دې هم بچ شې. ای خیال است و معال است و جنون ځان نه دې لیونی جوړ کړی دی. دا دې هسې وهمونه دي لیونتوب دی چې ته وایې ګناه دې کوم الله مې دې معاف. خو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تعالی ته الله تبارک وتعالی ډېر لوی څه ورکړي وو، لوی ولی الله و. هغوی کېنول ورته ویل بچیا بلکل طریقه درته ښایم ګناه هم کوه او تا ته عذاب هم نه میلاویږي. راته وښایه وی اوله تجویز درته ښایم طریقه درته ښایم ګناه هغه ځای کې وکړه چې الله تبارک وتعالی دې نه ویني. نو ده ورته ویل چې زه داسې کولی نه شم چې وکړم ګناه او الله مې نه ویني. دما عزیزانو کله یو سړي کې دا استحضار راشي الله مجھے دیکھ رہا ہے دا سره قطعا ګناه نشي کولی. ومونږ په خولې خو وایو الله مې ویني الله مې ویني خو هسې په خولې وایو چې زړه سره زه وایم الله مجھے دیکھ رہا ہے بیا به مانه ګناه نه وشي. نو دی ورته وایي چې حضرت دا څنګه کېدی شي چې الله تبارک وتعالی ما نه ویني. الله تبارک وتعالی خو هر چېرته ما سره دی وهو معکم اینما کنتم الله تاسو سره دی چېرته چې تاسو یې. زه خو الله نه پټېدی نه شم. ان ربک لبالمرصاد بېشکه رب دې ستا په طاق چې ده مرصاد دې ته وایي لکه ښکاري یو خبرداره نشانه ولګوي ښکار ته او سا هر څه ورته بند کړي یو څو سکنډه بلټه دپاره ښه مزېدار متوجه شي ورته دې ته مرصاد وایي. الله پاک همیشه تا ته په داسې مورچې کې دی ځان خو ترې نه بهر کولی نه شي. نو ورته وایي اول تجویز دا چې داسې ځای ګناه وکړه چې الله دې نه ویني وایي زه الله نه ځان پټولی نه شم. بله طریقه ورته وښایه وایي ښه ټیک شوه ته نن نه پس د الله روزي مه خوره ورته یا الله ستا روزي نه خورم بس اوس به ګناه کوم بیا ګناه کوه. ورته ویل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها یو هم ژوندی ساره په ځمکه کې نشته مګر الله پاک باندې روزي ده. الله فرمایي نحنو نرزقک روزي خو زه درکوم. نو دی ورته وایي داسې کېدی نه شي ټوله روزي الله ورکوي زه به الله روزي څنګه پرېږدم. ورته ویل بله طریقه درته ښایم ګورئ دا چا حکم چې ماته وی یو باچا خبره نه مانې نو کم از کم د ده بیا ملک کې د ده باچایي کې مه اوسه. نو دا الله تعالی جل جلاله امنولو باچاهي ځمکې اسمانونه ځان وباسه بل ځای چیرې استوګ نه کوه بیا ګناه کوه. ورته ویل چې چېرته هم زه زما چې د الله تبارک وتعالی ځمکه ده یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ځمکې اسمانونه د دې حدود نه څوک وتلی شي. نو ورته وایي چلو چې ته د الله تعالی جل شانه نظر نه ځان نشې پټولی الله روزي نشې پرېښودلی د الله باچاهي نشې پرېښودلی ملک. نو څلورمه طریقه درته ښایم چې کله اسرائیل علیه السلام ته راشي نو ته ورته وایې ماته مهلت راکړه چې زه توبه وباسم. نو ورته یې چېرې مهلت ورکړي اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. کله مرګ نیټه راشي دا دوی نو یو ساعت دپاره نه رستو کېدی شي نه وړاندې کېدلی شي. ورته چلو بیا بله طریقه درته ښایم کله قبر کې کېښودو شي
او نکیر منکر راشي نو ورته زما به اجازه ولې راغلی یې اوځئ ګټ آوټ نو هغه ورته وایي چې نکیر منکر ته به څوک وایي چې ما به اجازه ولې راغلی دا اوس نه لرم ورته وایي چې دا 15 طریقې مې درته وښیي یوه شپږمه بله درته ښایم خیر ده قیامت پر ورځ چې کله الله تبارک وتعالی حساب کتاب وکړي او دوزخ ته دې لېږي فرښتو ته ضد وکړي نظم دوی دې که په زور موزي ته انکار ته کوي نظم دې سره خپل کار کوي وایي فرښتو سره چا زور چلی نور د ویل چې ځان ته سوچ وکړه چې ته د الله تبارک وتعالی نظر نه غایبېدلی نه شې او ته د الله روزي پرېښودلی نه شې د الله ملک نه وتلی نه شې او ته اسرائیل علیه السلام نه یو څو منټو دپاره موقع مهلت نه شې اخیستی قبر کې نکیر منکر د سوال و جواب نه یې او هغه ته دونه قدر نه شوی چې زما قبر ته به اجازه ته ولې راغلی او قیامت پر ورځ فرښتو په وړاندې ضد هم نه شي کولی بیا دونه کمزوری حیثیت وال کس د دومره لوی ذات مقابلې کې څنګه نافرماني کوي دومره کمزوری کس د دومره لوی ذات نافرماني او څنګه کوي او ګناهونه دی څنګه کوي د حکم څنګه ماتوي نو ورته اجازه وستا په لاس بیعت کوم زما ټول عمر د پاره چیرې بیا د الله حکم مات نه کوم ګناه به ونه کوم نو دې ما عزیزانو ورځې تیرې شوې بقایا د رمضان ایام دي د خپلو ګناهونو باندې معافي وغواړئ الله نه او لږ دا استحضار کوئ چې هر وخت مې ویني هم دی او روزي هم دی راکوي د ده په ملک هم اوسمه که مرګ مې راغی یو سیکنډ ماته د توبې موقع نه میلاویږي او نکیر منکر سره خبرو کولو هم جوګه نه یم قیامت پر ورځ د الله حکم چې وشي زما د دوزخ فرښتو ته انکار هم نشم کولی که وکم بیا به مې هم په دیکو باندې ور وغورځوي نو دونه کمزوری کس یم دومره قوي ذات نافرماني زه ولې کوم لږ کله کله یو څو منټه تنهایي کې کښېنئ او دا قسم سوچ کوئ نو انشاء الله العزیز بیا به توبې توفیق الله موږ تاسو ته راکوي او چې کله توبې توفیق الله راکوي بیا به دا وایو چې کله دا وایو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین نو عفو به هم راته کوي درگذر به راته کوي بخنه به راته کوي رحم و کرم به هم باندې کوي الله رحم و کرم ډېر زیات دی ډېر زیات ډاکټر عبدالحی رحمه الله تعالی یو بزرگ تیر شوی کراچۍ کې به اوسېدو ویل به یې چې 1 کروڑ د کراچۍ خلکو میتیازې او ګندګي ځي او دا ګندګي سمندر ته ور ډوبه شي او سمندر یوه چپه په راشي هغه ټوله ګندګي په پاکي باندې بدله کړي اوس که په دې اوبو باندې څوک اودس کوي اودس یې هم کېږي که څوک غسل په کوي غسل یې هم وکېږي نو دارنګې ما او تا ګناهونه که ډېر زیات شي دونه خو نشي زیاتېدلی خو چلو که دونه هم زیات شي الله والرحمت خو لا محدود او غیر محدود دی هغې چپه چې ستا ما ګناهونو باندې راشي الله پاک جل شانه به ټول ګناهونه راته معاف کړي او ګناهونه به په نیکیو باندې بدل کړي خو شرط دا دی چې عزم بالجزم موږ تاسو وکړو خپلو ګناهونه الله تبارک وتعالی ته تائب شو او په هغې باندې معافي وغواړو الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته په خپلو ګناهو باندې تائب کېدل او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته ورسره همیشه په دې توبې باندې استقامت توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین